الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مسلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. د جهان خدا مظهر دے بلغ العلا بکماله تارکو در سحر دے کشف الدجا بجماله فاغنی درب قبر دے صلو علیہ وآلہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سانو مشرانو نارینو زانانو تمن اواز اوریدو دا الله جل جلاله فضل او کرم دے چې موږ او تاسو الله جل جلاله مسلمانان کړو. الله جل جلاله دا عظیم الشان کلام د شپږمې سپارې یو آیات مولوی الله جل جلاله فرمایي: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. نن تاسو یو مضمون تاسو ته بیانوم چې د دې په مون کې ډیر زیات کمی دی او دا کمی پوره کوي. مثلا موږ مسلمانان نن سبا د غفلت په خوب باندې ودپراته یو او د غفلت د خوب چې موږ را پاسو موږ لپاره څه پکار دی. خبره نن سبا دا ده چې موږ د دنیا د عشق او محبت کې داسې مبتلا شوي یو چې د دنیا محبت زمون هر څه چې دی دایر کړي. دنیا محبت موږ وړاندې کړی یو او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ته حبک الشیء یعمی و یصم. دیو سیز محبت دا د سړی نه لون کون چې دی نه دا جوړ
د یو سیز عیشه دا د سری نړون کون چې دی نه دا جوړي لکه څنګه چې د دنیا محبت دا هم یو سیز دی د موږ نن سبا څنګه چړانده کانه کړی د دنیا په محبت کې موږ داسې مبتلا شوي یو چې کم اهم د دین چې کومه اهم خبرې دي هغه موږ په پرې خو راتلون کې وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت د دلایلونه تعریف نبوت باندې خډیر زیات دلایل وو او د هغه د دلایلونه یو خبر ادا هم وا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دراتلون کې وخت خبرونه چې دین د خپل امت ته چې دین دا بیان کړی دي ته مسلمانانو راتلون کې وخت کې داسې کارونه چې دین دا بکی داسې مراحل چې دین دا مخه ترازی زما دا امت په داسې تکالیفو کې چې دین دی بتیریږي زما دا امت په داسې مشکلات باندې بدی تیریږي دي تبا مختلف قسم مراحل چې دین دا مخه ترازی آیا زما دی امت د فرض غټین کې سکه ول فقار دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې تاسو په دغه وخت کې په اعمالو کې ټال مټول چې دین دا بیا مکوي اعمالو ته چې دین متوجه شي اعمالو کې سستی شي دا بیا مکوي لکه دې خپل یو مثال دی یو حکومت چې کله په یو قوم باندې وبا راځي نه هغه ولانه مخ کې حکومت والا ولګي خپل قوم چې دنه دا خبردار کی خپل رعایت چې دنه دا خبردار کی لکه کرونا مرض چې دوه کاله مخ کې راتلو نو حکومت ولګي د مخ کې نه په خلکو پابندیان ولګول چې داسې یو وبایي مرض را روان دي او تاسو بداله کارونه چې دین ادا وکوي نه پداسه وخت کې د حکومت خو هر چا منله ویلې چې تاسو بلاس نه میلاوه ډاکټر اسبرګ ورته په خیرات له خلکو لاس نه میلاوه خلکو غارب میلاوه پرې خو دي ولې حکومت د طرف اعلان شوی چې لاس بنه میلاوه او چې سره لاس میلاو کې نه بیا براشي او په صابون باندې بهینځي جمعات کې چې ودرېږي نه 500 فوټه کې وبل کس دغه ودرېږي نه دا حکومتي خبره ولې چې وبا راځي خلکو ته کرونا مرض لګي نه دا رنګ زمونږ استاد او خوب پیغمبر د دوه جهان سردار مبارک نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د خپل امت چې دین دا خبردار کړي دي اے زما امتا تاسو ته مخه ته داسې کارونه چې دین دا برازي تاسو باندې مختلف مراحل چې دین دا برازي زما امت تاسو په دغه ټیم کې څه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هغه یو مرحله ذکر کړي چې داسې مرحله زما په دې امت باندې راشي چې یصبح مؤمنا ويمسي کافرا چې دا مسلمان دا چې سار را پاسي دا به مسلمان وي دا به مؤمن وي او ما هم چې دې کله په کټ باندې سمني دا به کافر وي دا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي دا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام د بخاری شریف روایت ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بادروا بالاعمال اے مسلمانانو تاسو په اعمال کې سبقت چې نه داو کې فتنن د فتنو په زمانہ کې کقطع الليل مسلمه داسې تیری براشي داسې فتنه بل تیارو په شکل کې براشي یصبح مؤمنا یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا دا سره چې دا بل سحر چې را پاسي دا مسلمان وي ويمسي كافرا او کله چې دا د ماسوتنې سمني دا به کافر وي او بل یو روایت کراځي او يمسي مؤمنا دا سره چې دا به د ماهم مؤمن وي او سار چې را پاسي نو دا به کافر وي نبی عليه الصلاه والسلام دلته یو بل مرحله نه ذکر کړي چیرې دې بچي سو کې دې بل ګناکارو کې یا بدل ته زړه ته دنیا محبت چې نه دا ورکوشي
یا د ایمان چې دنه دا به کمزوري شي. نه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته کې هیڅ نه دی ویلي، صفا سوتره الفاظ کې ویلي دي چې یره سره به د ساره چې دنه دا به مؤمن وي او د شپې چې دنه دا به کافر شي. او دا څه مطلب؟ په دې وخت کې موږ سوچ وکړو، موږ مسلمانان ډېر په ناخبرتیا کې مبتلا یو. موږ بیخي ځان بې خبره چې دنه دا ګڼلې دي، موږ بیخي بې خبره یو. په دې دا عام زمانه نه ده، دا د هوښیارتوب زمانه راغلی ده. دې ټیم کې بسان هوښیار چې دنه دا بګڼي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیث پر رڼا کې به ته ځان پوهې چې آیا ته په دې زمانه کې اوس تیرېږم، په دې زمانه کې مال اوس څه کول پکار دي، زمانه بار اوس په دې زمانه کې په کومه لار باندې تلل پکار دي. هغه لار موږ اختیار کړو. یعنی نن سبا هر سړی چې دنه د ارتداد مرتبه ته رسیدلې دي، مرتد کېدو وتاړو سخکاری نه پسل 200 روپو باندې خپل ایمان خرڅول چې دنه دا وتاړو ښکاری نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا زمانه به راشي چې یبيع الدین من الدنیا. دا خلک چې دي، دا سړي چې دي، دا مسلمانان چې دي، دا خپل دین چې دي نه دا به د دنیا په مقابله کې خرڅي. دا څه وخت راغلی دی کو نه راغلی، دا څه وخت راغلی دی. هندستان کې داسې یو ډله تیار شوې ده چې هغه ته دا یو تعلیم ورکړي، خسته خبره وته خای ماشاءالله الحمدلله. د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خواږه الفاظ یې هغه په زوتای تا او چا سره خبرې کوي څنګه کوي یاره ماشاءالله الحمدلله السلام علیکم. دا څه قصه خبرې به سره شروع کی ابو یې جوړې چې دا ما سره مسلمان لګیا دی. نن سبا د فیسبوک دی چیټینګ ته تاسو وګورئ کړه تبه چې دا مسلمان سره لګیا دی و دې هغه به سلام وکي سلام او د دې لپاره څه تیار کړی ته وای کو چره تاسو یو کس کافر کو، یو کس تاسو مرتد کو، یو کس تاسو د اسلام نخلاص کو، نو یو خدا چې 1.5 لاکھ روپۍ دا بس تاسو د پاره نقد انعام وي. دویم انعام بداوي چې کور بم د نقدو کې میراو شي، او دریم انعام به تاسو د فاره داوي چې نوکری بم د میلاو شي. انور د خدای نه څوک څو غواړي په دنیا کې خدای غدري سيزونه دي، نه چې کوم جنې مرتد شي هغه خدای سره اسیم لاړ شي. نن سبا وګوره مسلمانانو د غفلت څخه خوب من را پاسو، من به تر کومه پورې په دې تیارو کې مبتلا یو، من به تر کومه پورې دې تیارو کې ځان وردانه کړی وي، من به تر کومه پورې د خپل دین نه خبره ګرځو. آیا من به نمرو؟ من به خپل پیغمبر علی السلام ته د قیامت پر ورځ نو مخامخ کیږو، من به هغه ته بیا څنګه وایو چې یاره من ستاسو دین خدمت چې دین دا هم خپل ارتوب کړی دی، من به ستاسو دین سر بلندې را پاره لګیاو. من په دې جبه باندې خپل د دوانو جهان سردار مبارک ته مخامخ شو بیا، من به دا جبه د هغه مخې ته وغړو بیا چې آو ما ستاسو دین خدمت کړی دی. نه 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 من بیا د هغه مخې ته نشو راتلی. نو دا عام زمانه نه ده، دا تبدیلی زمانه راغلی ده. او الله جل جلاله فرمای لیمیز الله الخبیث من الطیب. الله جل جلاله چې کله دا خباثت د پاکیزه خلقونه لري افاق خلق یو طرف ته پاتې شي، دا ګنده خلق ول مرتد شي، هغه زمانه راغلی ده. نن سبا ځان چې دنه په اعمالو کې مخ کیږو، نن سبا ځان په ایمان سره مزین کو، حق زمانه ده. الله جل جلاله فرمای دا ایماندار او دا پاک خلق دا بزی او طرف تکم ويجعل الخبيث بعضه على بعض. دا الله جل جلاله قول دی، دا زما د یو مولا خبره نه ده چیرې دا د مولیانو خبره ده، نه مونږ خو نن سبا د مولا خبره نه مانو، خدا الله جل جلاله خبره خو به منو کنه. الله فرمایي ودا د زمانه براشي چې دا ګنده خلک، دا خبيث خلک، دا ذلیل او رسوا خلک دا بزی او طرف تکم، دا به مسلمانانو جدا کم. ظاهر کې خو به د مسلمان ځان ته وي، په ظاهر کې خو به د ځان له خمرېدار په شرعي طریقې ګرم پریخي وي، خمرېدار ساده لباس به هم کړی وي، خمرېدار پټکې به هم وي، خو لیکن د پسړه کې دنه چې کم خباثت پروت دی، اذر خباثت نه یو الله خبر دی.
هغه الله جل جلاله فرمایي چې دا ګنده خلک دا به یو طرف ته کم دا بیکار خلک دا به یو طرف ته شي او دا کم چې پاکیزه خلک دي دا به بل طرف ته کم او چې کله پاک خلک یو طرف ته راشي الله جل جلاله بیا دغه ټیم کې اسلام ته چې دین غلبه ورکړي بیا مسلمانان چې دین دا غالب شي بیا د مسلمانان په تمام ملکونو باندې راج کوي راج په تمام ملکونو کې د مسلمانانو بیا قبضي وي او نن سبا چې موږ مغلوب یو موږ چې دا ډېر پخته روان یو دې اصل بنیاد دا چې موږ خپل دین خپل خوب پیغمبر خپل خوب پیغمبر تور طریقې هغه موږ پرې خو دي موږ شاته کړی دي او خپل د دنیا چې کم رواجونه دي هغه مخې ته کړی دي نن سبا چې دغل ته ودرېږي دوه کسان چې خپل منځ کې ودرېږي تاسو په ایمان وایي چې هغه د غیبت نه بل سکار شته نه یو به یو په سیاستوان پسې لګي یې رستا لیډر داسې دی او ستا لیډر داسې دی او بل به بل باغې پسې لګي چې رستا لیډر داسې دی ای خپل منځ کې ګوره یو دی ها دا جنگ زما او ستاره لپاره دی چې ما او تا په یو بل باندې صرف سرونه مات کوي خپل منځ کې خمینه محبت ساتي ما او تا لپاره اسی او میډیا جوړ کړی دا په غیره ته انتشار کوي چې رمو په خپل منځ کې ګوره یو نه یو تاسو یو نه نه اولنی لیډر دا یاد ساتي اولنی لیډر زمونږ د دوه جهان سردار دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی من به اول د هغه اتباع کو بیا به د نور لیډرانو اتباع کو بیا به په هر لیډر پسې زو او د هغه اتباع صدا نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې نه فرمای الغیبۃ اشد من الزنا غیبت د زنا نه زیات سخت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حدیث مبارک کې نه فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان خدا هغه دی چې د دغه جبه او د لاس د سره نه بل مسلمان محفوظ وي آیا مون دې زمانه کې سما او د بل لاس نه څوک محفوظ تا زمون د جبه د غیبت نه بل مسلمان محفوظ تا آیا مون د خپل لیډر د حضرت محمد مصطفی خبره مانو من خدا هغه لیډر خبره نه مانو څنګه چې دې لیډرانو خبره مانو ولې د یو لیډر ته بل لیډر ته غلوي زه ورته غلوي ما دی یو لیډر بل لیډر ته منافق يهودي وي زه ورته يهودي وي ما زما استاد کار دی ما او تعالی په هغه کې سره کوي هیڅ هم نه راکې نو ولې به یو بل ګریوانونو ته وردانګو ولې په خپل ټیمونه چې دینه دا ځای ته د دې وخت به الله جل جلاله زما استاد تپوس کوي تعالی ما وخت در کړی دی الله جل جلاله نه فرمای الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا تاسو له جمعه دا ژوند در کړی دی تاسو له باندې چې سبا د مرګ راولم دا زول کوم داسې دا دې په اړه کومه چې تاسو دیو بل تغلو وای تاسو دیو بل ته يهوديان ایجنټان وای تاسو دیو بل ته کنځل وکي تاسو دې لپاره نه کومه دا دې لپاره کومه ژوند تاسو له دې لپاره در کومه زندگی دې لپاره ختموم چې تاسو ليبلوکم ايکم احسن عملا تاسو کې خسته اعمال دا څوک کوي ټول عملونه دا څوک کوي الله جل جلاله فرمایي دا څوک کوي مو خو الله دې لپاره پیدا کړو زمون پیغمبر علیہ السلام خدای لپاره راغلو انما بعثتم لاتمم مکارم الاخلاق زخه الله جل جلاله دې لره لګرم چې د خلکو ته اخلاق او خیمه آیا دا اخلاق دي دا کردار دی چې مونږ د یو بل د لیډرانو په سر باندې یو بل بیزتی یو د یو بل مون په مېندو کنځلې کو د یو هغه الله جل جلاله چې کوم نقشه پیدا کړی الله فرمای دا انسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دا انسان چې دنه د ما په خسته شکل او صورت کې پیدا کړی دی او مون هغه شکل او صورت رالو د سپي په سر مو لګولې دی کو نه مو دی لګولې هغه شکل او صورت مونږ د یو ډمو په سر لګولې دی کو نه لګولې دا مو د یو مار په سر لګولې دی او کو نه مو دی لګولې نو دې به مونږ ته تاسو نه کوي الله چې دا شکل ما پیدا کړو تا په دې کې ولې تغییر کو تا دا ولې بدلو دې به مونږ الله جل جلاله په بیا جواب دی یو بنئو دې به مونږ الله له جواب ورکو کو بنا ورکو الله ته بیا ضرور د دې جواب نه وته نبي به مونږ الله ته څه جواب کو چې خدای دا مال چا لپاره کول
دا ما د یو لیډر لپاره کول ستا حکم می بدلو د یو لیډر لپاره به می بدلو نه دا شی ختم شي دا بغض دا نفرتونه ختم شي دا کینه دا جنگ جګړه دا ختم شي دا هر سب محبت سره بدل شي کله چې مسلمانانو بخبل مینس کې محبت سیوا شي الله جل جلاله فرمای محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم دا محمد او د هغه د الله جل جلاله رسول والذین معه او د محمد صلی الله علیه وسلم سره کوم خلق دی اشداء علی الكفار رحماء بینهم دا به کافرو خلاف ډیر زیات سخت وي او رحماء بینهم خپل مینس کې به رحم دل وي خپل مینس کې به مینه محبت وي خپل مینس کې به جنگ جګړه نه کوي دی کو جهاد کوي جنگ جګړه کوي نو د کافر خلاف دی کوي د مسلمانانو هدف شان وو مسلمانانو خو به مینه محبت وو هم سبا مسلمانی کم ده اسی براینا مسلمانی پاتې نشو آیا هغه مسلمانی شته ته حضرت سمیہ رضی الله عنها کله چې هغه ایمان وروړي ابو جهل لعین مخه ته ودرې یو خواته او خطړي بل خوا ورته او خطړي یو لاس پسې مو خطړي بل پسې مو تړي خبو پسې مو تړي وته وی ایمان پرېدا ګینه په دې اوخ پر ټوټه ټوټه کم او ته وی تما ټوټه ټوټه کا په تما خپل ایمان نه نشي رست کوله یو خلم چالو ورکی بل لم ورکی یو رب سلور روان شي تر دې پورې یو لاس دیوزي تر دې پورې چې بل لاس هم دیوزي یو خپم دیوزي بل خپم دیوزي آیا که زمانہ دا یو لاس ته موږ به خپل ایمان نو پرې خو دې موږ به یو خپل خپل ایمان نو پرې خو دې اگر ایمانونه نن سبا شتا کوم چې په بلال حبشي رضی الله عنه باندې کوم ظلمونه تیریږي هغه بلال حبشي رضی الله عنه کله چې د مکه مکرمه په تودو شګو باندې سملوي آیا هغه ایمانونه شتا چې د ورځې ته ټول بجې مونږ دین ورته نشو درې دي هغه نمکین ور تاسو هغه سره بچري وي هغه نور به هر چا ته پته وي چې د هغه څومره تپشته او بیا په هغه تودو شګو باندې د دوانو جهانو سردار مبارک یار حضرت بلال حبشي رضی الله عنه په تودو شوی سملو د پاسه به او ته تودي تیږي کې خو دي او بلال حبشي رضی الله عنه د خپل ایمان نه رسو شوی دی نه 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 د مسلمانانو ریکارډ پروت وو دا ورنګي د نبی عليه الصلاه والسلام یو ادنا تابعی مسلم حلوانی رحم الله هغه ته چې کله مسلمه کذاب وای یا وته اسود عنسی وای ته به ایمان پر ما باندې راوړي ته به نبی عليه السلام ایمان نه وروړي ګینه په دې اور کې به جام دی اوسېدم او ته وی زما په پیغمبر علیه السلام ایمان دی ته چې ما سره سکه نه ہوگا او ته پتا باندې ایمان نه وروړم نبی علیه السلام اخیری پیغمبر دی زما په هغه ایمان دی خاتم النبیین دی دا هغه بل پیغمبر نه منم هغه حکم کې اور بلکې اور چې بل شو مسلم حلوانی رحم الله اور ته وشتي شو کله چې اور مل شي مسلم حلوانی ته الله ژوند دی رو باسي هغه ایمانونه زما واستاشتا مونږ صرف ایمانونه په غیبت کې لګولې دي مونږ ایمانونه صرف په چغلې خورې کې لګولې دي مونږ ایمانونه صرف په جنگ جګړو لګولې دي هغه ایمانونه پیدا کړو کوم چې د فرعون په کور کې یو نوکره یو خادمه ده خو چې کله فرعون لور لا غسر ګمنځي ماشتا نه د لاس نه ګمنځ پریوزي وی بسم الله وی خاتم زما په پلار ایمان نه وروړي وینې دستا په پلار خو ایمان نه وروړم زما په هغه یو رب باندې ایمان دی وی خستان باغ ایمان دی فرعون در راشي خپل پلار ته وی چې بابا ستا په کور کې یو خادمه ده هغه پتا ایمان نه وروړي هغه د موسی عليه السلام په الله باندې ایمان وروړي او ته حکم کې سره راواله دربار ته حاضر وشي وی ستا په ما باندې ایمان نشتا ته ما نه منې ته ما خدای نه منې وی زما خدای هغه ذات دی چې ستا په کور کې موسی عليه السلام لې کړي دي زما خدای هغه ذات دی چې موسی عليه السلام په سندک کې بند کړي او ژوندې ستا کور ته راوسته دي زما خدای هغه ذات دی ته کومه غره خدای ستا خدای خدای سره نه منم فرعون حکم کوي ودا جنې چې دا نه داراوله زمکه د پاسه سم لې ورته وی د دې جامې تنو بس د مې تنو وستې وی ایمان پرې د وی ایمان خود سره نه پرېدم وی د ایمان نه رسو شوی نه مې چې رسو کوله وی د دې د سینې چې کمالو د واړه چې سینې روي هغه راوله غیر اوس سینې مبارک د پاسه وته واچولا هاي
او ته وی ایمان پرې د ایمان مونږ پرې دم او کومږي بدی مړې وته چاړه راکړه پاغلور وته په مړې باندې چاړه راکړي سینې د پاسه وته تعالی لګي ته ایمان نه رسو شو ایمان نه مینه شروع سکولې څومره ظلمونه چې کې وکا زما دا هغه یو الله چې دنه دا زما من لې تر دې پورې چې ویدام ورکړه دام ټول حلاله کله چې فرعون خپل کور دراشي بیبي ته وی حضرت آسیه ته یره د کار مې وکړې د خوري ظالم ډېر لوی ظالم وي ته هغه رب نه لري دي وی ختم هغه رب منه وی او زم هغه رب منم هغه رب زمان ایمان دی پکم باندې چې د موسی علی السلام ایمان دی موسی علی السلام د نبوت ورکړی دی زما پلاس د هغه کفالت کړی دی زما پلاس چې موسی علی السلام دې کړی دی زمان په هغه رب باندې ایمان دی کس کې نه وکا فرعون په غوسه کې واپس خپل دربار ته راشي بیا حکم کې ورشه ما بیبي راغله د دې موسی علی السلام باندې ایمان راوړی دی راي ولي جامع ته نه لرکه وی په دې سمکه سملوي او په لاس او قوت میخونه ټکوه په لاس او قوت میخونه ټکوه هل او ته وی د ایمان نه وړ وی د ایمان نه هم نشي اړولې وی خوي بلیډونه راواله په جمدینی ته سرمن وباس اسمن نه معمولی بلیډ په دې وته څوک راکړي هم بسو بچي بیا په دې لاس کې څوک میخونه ټکوه هم خپل ایمان او تفرین حضرت آسیہ رضی الله عنها هغه بیبي نه وا چې خپل ایمان نه رسو شو خپل ایمان باندې کلک ودرېدا وای چې بلیډونه راوغستره په معمولی چې سرمن کې ولاړېږي اصل دې بسومره تکلیف دې بسومره درد ولیکن هغه د خپل ایمان نه رسو کی تر دې پورې چې په جمدینه ته غونډه سرمن لري د ایمان نه رسو شو ایمان نه منشي رسو کولای نور جم څومره ظلمونه کې وکا خپل ایمان برابر سری بیا حکمو کې ویلار شي مالګه مرچکی یو ځای کې او دا په بدن بس دا دغه ټیم کې الله تعالی کوي رب نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين یا زما ربا ما ته نجات راکړې د فرعون نه یا الله ما ته خپل جنت کې خپل ځای ته دینه دارا کې آیا موږ هغه ایمانونه شته وسو کم چې د حضرت آسیه ایمانو په حضرت حباب رضی الله عنه څومره سخت تیرې شو د خپل ایمان نه رسو شو که په موږ باندې لږه شان سخت رااله نو څه چلو شو نن سبا د ارتداد دور راغلی د مسلمانانو موږ لږ را پاسو موږ خپل پیغمبر ته بیا څه جواب ورکړو چې ستاره دین ما څه خدمت کړې دی موږ چې نن سبا یو ماشوم مدرسې ته وباسي یره ویل امګران دی علم بوله دماغ خراب کی آیا د الله جل جلاله قرآن خلق له دماغ خرابي آیا د نبی علیه السلام هغه خواږه حدیث خلق له دماغ خرابي هغه سیل دماغ نه خرابي کوم چې انګريزانو لیکلي دي او چې کوم الله تعالی دماغ تعالی درکړي دي او هغه الله وی چې تمام کلام په څوت هغه بیا دماغ خرابي دا الله کلام چې الله دماغ درکړي هغه دماغ خرابي او چې کوم د انګريزانو کلام دي د انګريزانو خبرې دي او قید له دماغ هم نه اداره کړی هغه تعالی دماغ نه خرابوي نن سبا چې دا کم د ارتداد دور روان دی ا دې مین پوینټ دا چې زمونږ د مسلمانانو خپل مینس کې اختلافات دا اختلافات چې په مینا محبت سره بدل شي الله جل جلاله به ډېر چین او سکون چې دینه دا برابر الله په دې خبرو باندې دا عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه والمسلمين اللهم لك الحمد كما أنت صل على محمد كما أنت وافعل بنا ما أنت أمر إنك أنت التقوى ورحمة المغفرة يا أرحم الراحمين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام يا حي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى وسلم على خير